بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، خبره ترې به کوو په صوبایي حکومت باندې چې جوړیږي او زمونږ تمه ده چې 400 له پکې ښه وزارت یې ورکړی شي. دې سره سره ګرانو کتونکو، رمضان المبارک را روان دی او پښتونخوا کې به آیا دوی صلاح عمل جوړ کړي؟ د ګرانۍ شره څومره اوچتېږي ورځ تر ورځه او د عام ولس ژوند ډېر د کړمو سره مخ دی. چا پسې چې د ګیز بیل 1,000 روپۍ راته یکدم 20,000 ته ورسېده، چې چا پسې 10,000 راته نو 1.5 لاک ته ورسېده. داسې څه چلو شو؟ دا قام به تر کمې قرباني ورکوي؟ قام خو ټیکس ورکوي، متبادل کې د حکومتونه، دا وزارتونه، دا ریاست څه ورکوي؟ په دې باندې به خبره ترې کوو. د ټولو مخکې په دغه کابینه باندې خبره ترې کوو چې ما سره په دغه پروګرام کې ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی موجود دی او د هغوی نه به دغه پوښتنه کوو. خالد خان، څه وینې خلفبرداري خو وشوله، وزیر اعلی چې کوم دی هغه الیامین ګنډاپور نوم چې کوم دی نو پیش شوی دی، نورو وزارتو باندې ستاسو څه نظر دی؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان اروره تا دوه درې خبرې وکړې تا ته او زمونږ کتونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علب خان اروره تا دوه درې خبرې وکړې. لومبني په دې به راشو. کابینه چې څنګه سیټل شوه، مطلب دا دی سپیکر راغی د منصرې نه، ښه خبره ده، د هغه علاقې نه راغی. وزیر اعلی چې کوم متوقع دی لکه دی دغه شوی نامزد وزیر اعلی د ډیر اسماعیل خان نه دی، ډیرو نه دی. ډیپټي سپیکر چې کوم دا مطلب دا دی د چترال نه ده. باقی دی کې اهم وزارت څنګه تاسو یاد کو، دا بلدیات دی پکې، د هیلث دی پکې، سی ان ډبلیو د پکې، داسې پکې د اریګیشن دی پکې، ہوم دا او نو دا وزارت مطلب دا دی چې دا کم دا لیست خلک گردش کوي نو د 400 خو پکې ماته داسې نوم او نشان نشته، نمایندګي نه ښکاري. خو سار به پته لګي چې را څوک پکې راولي او څوک دغ کوي. موږ دا وایو چې دی خیري 400 له داسې وزارت ورکړي چې بی دا کم د 10 کالو محرومۍ دي چې دا ورسره حل شي، چې اتلیست یو میډیکل کالج ورته دغه شي، د پولیس نفري دلته زیاته شي، دلته د امن او امان مسله ده، تاڼې ورته زیاتې کي دغه کي. د هغه ټایم نه د پولیس نفري د کافي ټایم نه دی ځکه 2024 پورې 400 کې غږ زیاته نه شوه. لکه تاڼې د اوس کو د عمرزو ګورې نو مطلب دا دی تحصیلي 400 ده او ډي اس پی تنګي کې ناسته نو دی کې ځال له عمرزو کې مېر عمرزو کې دا د اتمانزوم چوکې ده. اتمانزو لوی علاقه ده، دا تاڼه کولی شي داسې مطلب دا مېر عمرزو سره داسې دغه خبره غي خانمۍ سره راغلي دي، شاخ نمبر 6 دی، سرکې دی، دغه علاقو کې یو تاڼه ځان له ایکسترا دوه راځي، هم اتمانزو کې راځي، هم د دې شاخ نمبر 6 د سرکی د دې منځ کې تاڼه راځي او دا ډېره فاصله ده. لکه مطلب دا دی لکه یو سړی د خانمۍ نه غلطه ځي هغه د رزړو چوکۍ ده، دی نه تاڼه جوړېدی شي نو ایکسټرا ستا ډي اس پی م راتلی شي او ستا دلته 2 تاڼو کیپیسټي راځي. دی خوا تاسو کو تنګي سایډ ته وګورئ نو شکور سایډ تم امن او امان حالات کافي دغه دی. هغه کو تاسو د امن او امان وګورئ، کو د مطلب دای د منشیاتو باره کې وګورئ نو دا زیات دغه دی. په کار دی چې اغل تم تاڼه دغه کی نو په 400 کې کم از کم د 3 پولیس سټیشنو اشد ضرورت دی. داسې د پولیس لاین خو خیر هغه فند دغه دی، د جیل فند پروت دی، زیشتا دی سره کافي زیش پروت دی. جیل ګوره 100 کاله پس جیل جوړ شو، د 10 قیدیانو اضافه پکې شو. هغه هغې ته موږ ورته ریمیټل رینیویشن ورته جوړ نه دی، هغه دوباره جوړ شو. رینیویشن د خبر یو کور ستا دوباره جوړ کې دا داسې نه اته ته جوړېدل بیل وي چې یو ځای کې خو کولو زیاتې جوړ کې او ته یو آبادي خراب شي او دوباره مې نوې کړه نو رینیویشن بیل چې دی تا ټیک ته دیوالونه نوې کړل، تا پکې کوټې جوړ کړې خو مقه ځای کې دوباره دی نوې جوړ کړو. دا وزارتونو سره تاسو وایئ چې دا دونه کمې دا بالکل زمونږ په کار دا ورته ځکه کوو چې زمونږ د 400 پسمانده دغه شوه د دې دپاره. لکه اوس د میډیا دور دی، د قوم والا ته دا وایي چې بھئی اجتماعي کارونه دي زه ذاتي پرېږدی خو چې دا وشي 400 سره ښه ځمکه پرته د دې وي میډیکل کالج له ځمکه نشته، د دې ایس پي دفتر شاته کافي دي سر 3.5 ځمکه څه پکې پولیس لاین نه او څه ورسره داسې اوس هم پرته ده.
او نن سبا کو تا خیال کړي نو دا لوی ګراوندونه ولا نه دي پکار کو تا ارمای لیدلی دغه خبره نورث ویسٹ لیدلی په لږ ځای کې لوی بلډینګ ودرولی هسپتال مو سر راځي خو دریم ځل چې 400 خلک ووټ ورکوي دې پرې خو په کلین سویپ یې کړی دی نو په کار 400 طرف ته توجه وکړي شي که نه پکار دی او بالکل دا به دې امپیګانو مینګانو کارکردګي خو هم وي بالکل یې ورکوي خو چې دوی لږ د خولې نه اوب خو باسي که نه علو خان رورا پکار دا دی چې بالکل ورکی ځکه چې 400 والا هغه قرباني ورکړې ده چې څه ته وایي صوبایي لیول لا په مرکزي لیول ولا بین الاقوامي لیډرانې راسم لول والا دیک او یو ځل نه مطلب دا دی کنسسټنټلی درې پیرې والا هټریکې والا کو پکار دی چې ورکی کو وزارت قانون هم زمونږ راغلی نو هغه کار هغې ونه کو کور یو کسو انفیکټ د مطلب دا چې څومره تیر شوي دي نو نه زمونږ د صوبې له پولیس زیات کو نه ول تانې زیاتې کې لکه دی دا ثواب دی دا خبره تاسو د قانون وزارت پورې کوي چې په د قانون وزارت چاته ورکړی شو په کار چې دا د مسلې حل کړې وي که نه چې تاڼه وه د 2008 نه وال 2024 پورې بړتي نه رسوي چې دا بړتۍ یې کړې وي خو دې سره سره اوس د ایریګیشن مسلې هم دي چې منسټري راشي نو منسټري سره بیا منسټري سره فنډ ستا راشي لکه ستا دي جندي باندې کو خیال لیکړي داسې لارې پې جوړې شوي دي هغه زمونږ خلکو سره د ښه شي شنګلې ته یوړله لاره وګني دا ستا نیغ چې دی ښکلې سړک دی د شیرپو د دغه نه واله ده کړیوړ د پل نه نیغ به 400 چوتي پل ته وځي چې په دې دواړو ځایونو باندې خو ښکلې ورته بري شوې وه معمولي ځینو کې ختمه شوې ده هغه واپس دغه کړي په دې سړک جوړ کړي سړک سره خوشحالي راځي آبادي راځي خلک انویسټمنټ کوي لکه څنګه تاسو غني دا بایپاس روډ وکړو د عثمان زو ده په دې دا دی خلک په پاسان عظیم خو آبادی وسره رو شروع شو کافی فرق راغی داسې په غنی خان روډ باندې هم راغی نو په دغه کو د اریګیشن منسټریم رااله او دا روډ په جوړ شو مطلب دا د شیرپونه تر چوتی پل پورې دا نه غوزي خو شاکلو تمزي نو کافی روډ رش په پچې دی تنګي روډ باندې تنګي 400 روډ باندې کم شي او د حادثات دا هم کافی حد ته کم شي امکان شته چې وزارت په دې لور یاره په کار خو دی چې ولا ورکی مطلب دا دی کو د غنینو چې مامون خصوصي موږ ورته چې ارشد عمرزی له ایریګیشن یا څه ورکی داسې دا به علو خان رورا سبب کنفرم شي سبب مطلب دا چې چیف منسٹر بم حلف علی او دغه به مسره خپل کابینه به مسره علی حلف وسره علی خالد خان لم پکې ورکی ګوره خالد خان هم ډیر غټه قرباني ورکړه بالکل هټریک کو درې ځله راغی بالکل پکار دی چې ولا ورکی ولا مطلب دا دی چې بای ډیډک چیرمن هم پاتې شوی دی بالکل هټریک کو پکار دی چې ولا ورکی خالد خان څنګه چې د پنجاب وزیر اعلی دی وخت اعلانات کوي په کوم انداز کې ګرځي مریم نواز شریف ذکر به وکړو بیا زمونږ لا دی وزیر اعلی چې کوم دینو داسې اناونسمنت نه دی کړی دغه یو خبره کړې چې هغه به ګیروم دا به ګیروم او مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی پاگل شوی دی او پاگل خانه کې چوم داسې خبرې مخې ته راغلي دي ورسره چې کوم دی نو زه صحت کارت د دې خلکو ډېر ضرورت دی او دا خلک وایي چې یاره موږ ته صحت کارت ضرورت دی موږ خو چې نوم علاج ورسره پرې کړي څنګه چې په پنجاب کې علاج هم پرې شو علو خان رورا یو خو ایریګیشن دغه راغی نو د مونډې دا پل د ډېرې مودې نه هم داسې پروت دی د چوتي پل خو پروت دی هم پروت دی نو کو زمونږ د ضلع له وزارت راغی نو مطلب دا چې د مونډې دغه پل چې کم دی اب سره خدای دې کی چې جوړی کی سیلاب نه بلاقه بچ پشي ایریګیشن بیا د وزارت زیات خدي نور مطلب د سی ان ډبلیو ځان له وزارت ته دغه کې ځان لراځي تاسو خبره د سیټ کارت او د دې وکړه سوچ بازی نیم کسان به زمونږ دې سره اختلاف هم کوي په هغې باندې ګورې د سود ډېر زیات دغه روان دی د هغې بهتره دا ده چې په عوام په دې پی کې چې هغه خپل صحت کارت اډټ کوي تا एकदम ډاکټر تا ته پرایویټ اسپتال هم دی ته وایي اپریشن د تو لیکي معمولی کار دی وي بس اپریشن پیسې دله پاغې ولګوي مونږ وایي دا نه وایي چې بد شي دی ښه شي دی خو ستا دا دویمه خبره چې علاج فری کړي نو هغه د ټول نه بهتر دی خو دا مونږ ته پته نه لګي چې کوم اپریشن اخل لګیداري دا څو میاشتو شوي په هسپتالونو کې سره اپریشن یې نشته ولې څه چلې شو ځکه چې پیسې بندې شوي دي پیسې بندې د صحت کارت پیسې بندې شوي اپریشن یې بند کړي اپریشن د مسلې حل دی نه دې ته کنسلټر وایي مطلب دا دی چې اول به ته چې دی د ډاکټر لځې چې کم د اپریشن والا سرجن نی
هغه سره به اول خبره کوې چې بی هغه ستا دغه وګوري چې سړی باري لاړ شي چې یاره زما په دې علاج څومره خرچه راځي او هغه بیا کو پرایویټ ته ځي او کو سرکاري ته ځي چې هغه ته دومره دا پته چې شعور پکې چې یاره زما په دې علاج باندې ₹1,00,000 راځي او دی بیا او مخه په صحت کارت ورځي او که هغه ورته چې ₹2,00,000 نو چې دی ورته دا چې ټوکې چې دا ولې کو تا خیال کړی هغه یو هندوستاني فلم و هغې کې سړی په سرکاري هسپتال کې مړ شي نو هغې پرایویټ هسپتال ته یوسي خیر هغه دغه نوم خو ته نالمه دا خبره دا فلم هغې څه دي چې هغې له لاړ شي نو هغې ورتي بس جمدې د غم مه کوه دومره پیسې واچوه هغه دا صرف قوم ته صرف دا شعور لکه څنګه تاسو وایئ چې قوم کې شعور راغلی نو اوس په ته موږ هم دا خبرې او دا اترې کوو چې وروره تاسو کم علاج له ځای اول داسې کوشش وکړئ یو ډاکټر باندې ځان چیک اپ وکړئ ₹2,000 او 500 به مو لګېږي خو دا اندازه به تاسو ته کېږي چې یاره زما په علاج به څومره راځي لږ به راځي 50,000 به راځي بیا چې په صحت کارت کم علاج وکړې ورته ما له چټۍ راکړه خو هغه د هغې نه زیات وي پکار دی چې په هغې اواز اوچت کړې ګورې دا غونډې پیسې راځي په دې شین شناختي کارت پسې کو منې او کو نه منې دا زور هم تاسو نه وځي د بجلی په مند کې د ګیس په مند کې د نور څه په مند کې دا ټیکسونه هم په تاسو لګي صحیح ګرانو کتونکو لکه اوس خو ستاسو حکومت رالو لکه د صحت کارډ والا چې کم طلبګار و او چې څنګه خالد بختیار خان خبره وکړله په پښتونخوا کې هم داسې دي چې زیاتره مړي چې کم دی دا جمعې په شپه وي دا وي ډېر مبارک وي د جمعې په شپه مري نو دلته کې هم مړی ساتلي وي وي ژوندي دي دلته کې هم دا شته خو صحت کارت ته وګوره چې دا څو میاشتې نشته دی نه اپریشن یې په هسپتالونو کې نشته دی خلک یې کنډم کړل بیا خلکو سره دغه وي وخت هم شانتې را پیدا شي زور کار نشي کولی نو خدای دې مومن مسلمان دا اپریشن نو ساتي خو موږ ورته دا وایو چې دا اټس سینه کله دا ځله شوې ده سیټي سکین دلته نشته ایم آر آی نشته ایکو نشته 400 هسپتال کې دې ضرورت نشته هغې خو تا ته مه ووایي چې د 76 سال نه هم ریفر ټو پېښور دی ما تا ته ووایي چې بی موږ پکې دا 2 پیرې راته حادثات رالل چې دا تا د ایم آر آی او د دې خبره وکړه چې تا ته مطلب دا دی ستا سټوک وشي هم تا ته نه وي تا ته وایي زه پېښور ته ځه وي دلته هېڅ نشته ایون درته دا څه وایم دغه ما تا ته ووایي هغه تېر شوی روجو کې مې دغه واره خپه کرک شوی وه ما ته وایي که اوس دې کېږي نو وي لاړ شه ځه نو چې یو سړی د علاج هغه دا خو خوران چې کم بیخي دي هر څه پاتې شي نو به دا زموږ مطلب دا چې د ډسټرکټ د ډي ایچ کیو هسپتال حل دی د نور خو پرېږده دا خالد خان دې له به راشو چې دا اوس ګرانۍ باندې باید قابو بیا وموندی شي د اوس واورو چې کروندګرو ته کومه مسله پیدا کړې چې خوره ډېره ګرانه شوه علو خان وروره دا خو ګوره ډېر اهم ټاپک دی خو زموږ چې دی ټول هر څه کې سیاست راغلی خبرې یوریا مطلب دا چې د 50,000 ته ورسېده 9,500 ده دا وخت دا باران کې دا ضرورت دی خو دلته زموږ یو 1,500 ګرانه شوه 1,500 ګرانه شوه نو ته ماته ووایه چې د دې امپیکټ په دغه څنګه پروزي د دې به راتلونکي په غنمو پروزي غنمو ځکه وایم چې هر سړی روټۍ خوري کو خان دی او کو غریب دی د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي خو دلته زموږ بل تنظیم دی ماډرن فارم دی د هغې ته هم زه دا دغه وایم بیا به همغه سیاسي لوبې ته خبره راشي موږ تاسو ته څه ووایو یو عام دی او یو عام دی هغه به د هغې سره باقاعده مطلب دا چې فنډ وي نیم د حکومت نیم د عوام وي هغې په داسې کار کوي چې خوره روړي مطلب پیسې کارخانې سره جمع کی حکومت په سره دا مرسته کړي چې بی ته به خوره پیسې به جمع کړي نو تاله تیار ټرک راشي دا دلته چې ستا دوکانونو کې ده که نه دې کې یو مصیبت دا ده ګران هم ده یو پکې مکس دی کار هم نه کوي بوجۍ ورته بدله کړي درته پکې نور ګند واچوي د حکومت هغه سمه خوره چې کوم وه د ماډرن فارم هغې کې بس څه به ووایم نو هغه داسې پکې راغلي چې د خدای نعمتو تشې پیسې خو دي د سرکار پیسې دي ګډې وډې پرتې دي هغه خورې داخلولو دپاره دومره توفیق ونه کو دومره سوچ نشته چې بی دې وخت کې به زمونږ خوره لګي د زمیندار به لګي دا د دې سیزن دی چې دا پیسې کارخانې ته ورکو او په دې خوره روړو ځان سره کیدو یو خدا دا چې مطلب ټیک تا کو ګران ارزانه ارسنګي خو هغه خوره روغی د کارخانې نه ډارې کی ملاوټ پکې ني بل زمیندار ته مطلب دا دی چې مارکیټ کې دا په 6,000 د نو اب په 6,500 د نو او په 6,000 راځي خو د هغې ځان له یو ټاپک دی په هغې به زه تا ته دغه وښیم چې د زراعتو ځان له کم څنګه چې اکسایز ته لاړو کو هر محکمې ته ځي نو هغې ته دې بوزم نو هغه وي خبره دا ده وي چې
دا په اکسایز باندې موږ مخکې خبرې هم کړي خو بیا به پرې کوو دا یو لویه ټوکه ده خو خالد خان لکه هلته مریم نواز به موږ به یې کوو هلته مراد علي شاه به کوو بیا دلته د پښتونخوا وزیر اعلی د دې څه داسې پلان لیدلی چې دی څه وایي علف خان وروره د هغې نه موږ صدقو تا ته ووایم 100 کاله ترې وروسته نه راسته شي ګوره هلته 34 جرنیلان دي څومره 34 کور کمانډران دي پنجاب کې ډک دي ستاسو جرنیل دی یو جرنیل دی یو کور کمانډر دی حقیقت په وایو یو خو مطلب دا دی هغه عوام پښتونخوا کې یو کور کمانډر ولته 34 ته ما ته ووایه لکه پنډۍ ته ځان له ناستې آرمي چیف خو پرېږده خو ځان چې لاهور ته لاړ شي ځان له ناستې په ملتان کې ځان له ناستې په باولپور کې ځان له ناستې لکه دا چوڼی دي جرنیل ناستې آبادي به هلته ډېره زیاتره که نه 12 کروړه دلته کې یا 3-4 کروړه علف خان وي هغلته ستا دی 3-4 کروړه نه تا شماریات خو نه دي کړي که نه ته کو بیا رغبې ته ځې په رغبې باندې د آبادي باندې څه دی آبادي خو ستا یو فلیټ جوړ که نو په ټولو کې راځي پوه نه شوې سیسټم هلته هغې ته روغ دغه دی ته دا وې هغې ته سیسټم زمونږ هم په کار دی ته ویم زمونږ صوبه به څنګه ښه کېږي چې دې دا ناره ووایي چې مونږ له هم 10 جرنیلان راکړه څه راکړه 10 جرنیلان راکړه په یو باندې کار نه کېږي یو جرنیل سره راتګ نه هغه سره سهولیات راځي چې څنګه تا ته مې دا قادي اعظم ووي نشان حیدر مې ووي دې سره سهولیات راځي خلک ورسره آبادېږي نن کو ستا یو جرنیل هغلته دا څه ته چې کوم فاټه مونږ سره ادغام شو په دې نن به ته لکه د مري شانتې هلته ښه په ارام ګرځېدې سیل سپاټه بدلې د کورم وورې له به تلې د تیرا وورې له به تلې د هر څه له به هلته دغه کېدې صحیح خو بیا به راشو دغه سوال له چې تا د وزیر اعلی څه نوي اعلانات اورېدل وزیر اعلی صاحب خو تکړه سړی دی مطلب دا چې وروره وي ښه ډنډمار دی دغه دی ګورو الله دې کړي چې څه کوي زمونږ دغه لا په دې طریقه به دې د مرکز نه په ډنډمارۍ به دې وسایل وروړي علف خان وروره وسایل خو چې دی مشکله ده په عقل باندې خو مشکله ده او یو خو الله پاک چې وایي چې یاره څه د ښکولي شي خو دا ده چې پی ټي آی والا سره خلکو مینه ده په کار دی چې دی د فورن نه د خپل کسانو ته دا بعضې نیم کارونه د اجتماعي وکړي څنګه میډیکل کالج دی چې دی له ډونیشن راغونډ کړي دغه وکړي چې بی دا شی وکړي چې دا قوم پې کوم اعتبار کړی چې د هغې اعتبار ته دی ټیس ونه رسوي نور خو د دې مرکز سره او دغه خلکو سره په ظاهر انواره ده خو نور خو چې د حالات د ریزلټ ګورو هر یو چغې وایي چې یاره دانلي شوې ده نشنن والا لا وایي جماعت اسلامي والا دا پته نه چې ګټلې چا ده ګټلې چا ده ایګزیکټلي پوه نه شوې خو کو څه ته ده وایي چې یاره دې د اجتماعي کار وکړي زمونږ دې 400 ته ډېر ښه هر څه راتلی شي بیا پېښور ته اوس کو تو ګورې نو ستا سیپیک ټول چې دی په پنجاب روان دی کو ډیرو ته ځې په پنجاب به تېرېږي کو هزارې ته ځې په پنجاب به تېرېږي ایون کو هغه سوات ته هم ځې نو لنډ به چې دی خبره په موټروی به په هغه اړخ دغه ته ورنږدې کېږي هسې مرکز سره خو موږ ذکر وکړو خالد خان د بجلۍ رایلټي که نه زموږ چې ورسره څه کېږي خو دلته کې خو دې صوبه کې خو خپل هم ډېر پیداوار دی که نه نو لکه په دې صوبه کې خو وزیر اعلی هم خپل څه کولی شي که نه ډېر څه کولی شي ډېر څه کولی شي ستا وسایل ستا انتهایی کولی شي پوه شوې هغه دغه د چین هغه دغه خبره ده چیني یو قول دی وی 1000 مایل جرنی بیګن ود ا سنگل سټپ ستا د بی آر ټي لوبه ده دا د دې خپله چې څنګه سوات لی ورکړه صوبایي موټروی سوات له ورکړه داسې هم ډېرول هم ورکولی شي لکی لم ورکولی شي دا نیغ بوتلی شي ستا د بجلی داسې دي چې بی باری 18 ترویم شوی دی دی خود مختار دی دی چین سره معاهده کولی شي دی برطانیې سره کولی شي دی نورو ملکونو سره کولی شي او دلته خپل ملک کې پې پیسه اوچتول شي لکه د خپل وسایل یو د دفاع د سره حق نه دی هم دغه دی خپل پولیس خو کولی شي لکه موږ به د خپلې صوبې سوچ کوو که نه چې دلته د کارخانې وي دلته میډیکل کالج وي دلته کې چې کوم دی وسایل وي نو ورته ښایو که نه لکه ډېر پکې داسې تللي دي چې هغه موږ به ورته ماکوان وي لکه ګونګې بیرې چې ورته وایي که نه لکه اوس په کار ده چې زموږ د 400 د امپیګان دوی خوله ازاده کړي او ورته وایي چې یروره په مام د اقام بران څه تپوس کوي 10 کاله کې مولدونه څه وکړي چې 15 کاله کې ول هغې نه لږ زیات څه وکړم نه لو خان موږ خو به چې څنګه دا دې تا ته وایي چې ویژن ورکوو موږ وایو ته ستا کم از کم چې دی په 400 کې 400 تحصیل کې د دریو تاڼو اوس هم ضرورت دی دا بل دریو تاڼو د چې نه کې په کار دی چې ولو کې مطمئن دی وکړي دلته مېرو مرزو سره د خوشي سرکټاره دغې باندې دغه کې او شکور لم د تاڼه ورکړي خو دا بار څه وزارت سره راځي نو خو ما خو تا ته وایي موږ به ورته ښایو ښه باقي میډیکل کالج له ځای الریډي شته د ایس پي دفتر ځای ته سرکاري دا دوی په خپلو وسایلو کولی شي بلکل کولی شي
چې چاندم راغونډه کې چې څومره دي دغه دي یقین وکړه کېږي. لکه اوس نگران حکومت و چې 1 ارب روپۍ خزانه کې درته پرتې دي. پېښ وې بالکل داسې د رویالټي تا خبره وکړه بالکل رویالټي راتلی شي. بل واحد موږ سره اوبه دي، اوبه داسې موږ سره بهترین شی دی که په خپل حکومت کې وانه غستنو دي کې به اوس خو هغوی سره خو ډنډماري ده لکه هغوی سره خو روان دي نو مشکل راځي. علب خان 18 ترمیم شته که نه 18 امندمنټ شته وایم 18 ترمیم په دوی په حکومت کې مو چې وفاق کې حکومت او صوبه کې مو که نه نه خو بیا خبره ځکه خو نه کو که نه په هغې خو به نه ځو که نه نو زه چې هغه ټیمونه کوو اوس خو ډېره مشکله ده. نه اوس خو او دا نه چې شهباز شریف پړه کې ترس راشي موږ پښتنو ته به توجه کړي چې یاره پښتنو خو ډېرې قربانۍ ورکړې. هغه شانتې خو سوات ته امیر مقام دی چې ولې بوځي نو هغه د ښکولي شي داسې هزارې له خو دي دغه ورکو د هزارې هلته نه چې دی کیپټن صفدر دی ابه دغه کوي ډېرونه مولانا صاحب دی کو دغه ته راغې هغه څنګه چې دی خپل هغې سره دغه شته داسې به ګورنر هم راشي چې ګورنر د کم ځای نه راولي د کم علاقې نه راولي لکه د صوبې ګورنر لکه غلام علي صاحب خو پیښور لکه هغه ووتل که نه ګوره آفتاب شیرپو ته ووت اسمبلی نه ایمل ولي ته ووت مولانا پل رحمان دې ځای خلکو ریجیکټ کړی دی سراج الحق صاحب چې کوم دی دې ځای خلکو ریجیکټ کړی دی یا دوی ریجیکټ کړی دی خو دا د اسمبلی نه اوس بار شو که نه د پښتونخوا اواز به اوس په دوی باندې منحصره ده. بالکل همداسې ده خو په عقل باندې ما ته ته ووایي چې هر څه دغه وکړو. اوس شیر افضل مروت صاحب دی شته د هغې علاقې نه دغه دی زه خو وایم چې دغه کمې جنوبي اضلاع چې ورته تاسو وایې هغه چې ډېر زیات دغه شي چې هغې له خلکه څنګه موټروي بوځي د دې پېښور نه داسې موټروي وباسي او نه یې هلته تاسو د تیرای او د وزیرستان ذکر وکړو دې کې دومره ښکلي ځای نه دي خو دې ته توجه پکار ده سیل سپاټی له بیا خلک زم تا ته هم دقه وایم چې دا صرف د وایم ستا دا کم نه دی ستا صرف په ټوریزم چې څه ته دي وایي دا دومره پیسه به راخطا شي چې د ټوریزم دی راله دومره وسایل دي په دې صوبه کې تا پسې چې دومره دغه د معدنیاتو خو پرېږده کارخانې ورته ولګي لا چین سره دي مطلب د 18 ترمیم په دغه باندې دي خپل ټریډ کولی شي دې سره د اختیار دی. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه نننی پروګرام انشاءالله